بلکې خپل مال دا خرج کولی شي خو ښه خبره دا ده چې خاوند سره مصلحت وکړي خاوند چې څه خرچه کوي ښځې سره مصلحت وکړي اسم کوي هغې رایه پکې واهلې نو طبیعت بیا برابري وایه لا يجوز لامرأة نه د جایز ښځې دپاره امر فی مالها امر په مال د ښځې کې اذا ملک زوجها عصمتها کله چې خاوند مالک وي د عصمت د ښځې فی مالها هغه مال چې په لاس د ښځه کې دی په لاس د ښځه کې دی مال د خاوند دی د اضافت ښځې ته ولې کېږي ځکه د ښځې په تصرف کې دی مال د خاوند دی د ښځې په لاس کې دی ښځې خرج کوي خاوند نه به اجازه اهلي که بغیر د اجازت نه خرج کوي دا حرام دی یا مراد ته نه دا دی مال نفسها مال د ښځې ته نه مراد دی بیا به هم دا ښځه د خاوند سره څه کوي مصلحت کوي څه کوي مصلحت کوي چې سړی مخکې سب کې ناست مانځه باندې مثال ولاړی او چې مانځه کې سینه واړې نو مونږ پاسېدېږي که نه پاسېدېږي چې مخکې سب کې ناست یو شاته سې خبرې کوي نو مونږ پاسېدېږي که نه پاسېږي خامخا پاسېدېږي دې کې فساد راځي او بیا له څه کوي چې سڼې دې م غټې غټې پرېښي بیا خو لا خوند کوي ښه خبره دا ده او خوله دې م ټوپۍ دې م نمۍ په سري پوره م نه ګوره خبر مې دې پورې کوله خبر مې دې پورې کوله هغه کار بل ځای کې خو ما وکتلې دې خواته کار بل طرف ته خبره داره ګوره ښځه خپل مال خرج کوي خاوند مال دی په لاس د ښځه کې دی خرج کول بغیر د خاوند د اجازې نه حرام دي څنګه دي حرام دي جایز نه دي مال د ښځې دی د ښځې په لاس کې دی ښځه به خاوند ته وایي دا مال څنګه مصرف کما ځکه ښځه ناقصات العقل ده تصرف به په خپل مال کې نه کوي مګر په مشورې د زوج باندې ادبا و استحبابا نن سبا کار سرچپه دی کار څنګه دی سرچپه دی خاوند ته دی ډپټي ته بېګا ترې شي ښځه ورته وایي تا چې تنخوا پیسې راوړې ځان ته مې کپړې واغېستلې او تا ته مې راوړې دي خاوند اختیار نشته چې دا رنګ مې خوښ دی که خوښ نه دی که ورته یې خوښ مې نه دی ته بیا وایه چې داسې کړي بیا وایه نه نه صحیح دي تا چې څه کړي صحیح دي ځان ته نه داسې بعضې شاته وی تا چې څه کړي صحیح دي صحیح دي هسې ګپ مې لګوله نن سبا دقسې وخت او دا ته رښتیا حقیقت دروغ نه دي ګوره دلته یو دکاندار دی د غفور مارکیټ کې واجي صاحب دی هغې نه زه کله کله کپړې اخلم دا سکول کپړې یا دغه ترې نه اخلو هلته چې یو ورځ ناست وم زه چې لاړ شم کرسي پرېږدي زه ناست یم هلته ورته یم څه نه کوو خامخا چې څه شی راوړي نو کله زنانه راشي وی دا رنګ خوښوي دا زم دا څنګه دا سړو کپړې دا ښځې وی نه اوس خاوندان ته دوی خوښوي لکه پخوا طریقه ده و تا به ښځو ته کپړې خوښولې چې دا رنګ مې خوښ دی دا نه دی ښځې ته خو کپړې چا پلار هم نشي خوښولی هغه به خپله خوښوي تا ته به اوس ښځه خوښوي چې ښځه خوښه نه کړي کپړه دې واغېستله بېرته په دې چشمې درته ولي واله کپړه نشي اغېستلی اوس سرچپه کار دی اصلي دا دی چې ښځه که مال خپل خرج کوي خاوند نه به اجازه اخلي ځکه خاوند انسان ته الله سمج سوچ دا ډېر ورکړی ګور څه وایي الا عصمتها هغه څوک اذا ملک زوج عصمتها کله چې مالک وي دا زوج عصمت نه مراد نکاح ده عصمت اصل کې منې ته ویلی کېږي عصمت چا ته وایي منې ته اطلاق په نکاح باندې ځکه کېږي ځکه دا ښځه اوس منې ده په سبب د دې نه د خطاب نه څوک ورته پیغام د نکاح نه لېږي خو لیکن دا امر شریعت کړی دا په طریقې د مصلحت باندې ځکه ښځه کله زړورتیا وکړي تصرف په مال کې کړي دا مفتقره محتاجه ده تصرف ته کنی جمهور علما هغې د وی ښځه په خپل مال کې تصرف کولی شي اکثر علما وی نه ښځه به مشورې سره کار کوي حسن معاشرت دی ښځه به د خاوند نه مشوره اخلي هغې نفس به خوشحاله شي خاوند به د ښځې نه مشوره اخلي د دې نفس به خوشحاله شي
او کني که خزه خپل مال د خاون مشورې نه ما سوا خرج کوي جایز دی پیغمبر علیه السلام بلال دلان هو ولېږه چندې د پاره هغه ته به نبی علیہ السلام وعظ وکړه هغه خزي شروع شوي هغه چې دینو دا من غوغوالي او همدانګه نور د سرو زرو ګوتمي داسې دنیا د بلال دلان هو په صادر کې غردوله نو دا عطیه بخشش ده بغیر د اذن د زوج نه دا جائز ده خو البته که یو بل سره مشوره وکي نو مشوره کې خیر د حسن معاشرت ده وایا عطیه نذروا خدی د پاره عطیه د مال د زوج نه الا بزوج زوجها یا صراحه اذن یا دلاله وی عطیه الا باذن زوجها دلتا معنا دادا چې خدا هغه ولګيږي دا په خاون په اجازت باندې ساعتیه کوي په مال د زوج کې د خاون په اجازت باندې بکیا دلتا قران کریم او امدارنګا احادیث اگر کده دی خلاف راغلی د کداوی خدا دا لا تجوز عطیه الا باذن زوجها مگر اذن د زوج بوي خدا خپل مال کې تصرف کولی شي هم معنا دار چې خدا تصرف د مال د خاون کې کوي دا اجازت نشته مگر په اذن د زوج باندې یا صراحتن اذن یا دلالتن اذن وي اذن بوي که اجازت نوي نو دا کول نشي ځکه دا ارث جکې د خاون په خوخه باندې وکي لکه حدیث کې راځي چې خاون حاضر وي خدای نفلی روزه نه نسی نو خاون نه به اجازت اخلي اجازت به اخلي اوس کدا خذ اجازت خاون نه وانه غس روزه ونی ول نه کیږي کنه روزه کیږي دغه سه مال د خاون خرج کوي نو مال خرج کوي اجازه به اخلي کې اجازه وانه غستلا نو بهم سید دا مال خرج کول دا جائز دی دا جائز دی دا روا دی اذن یا صراحتنی یا دلالتنی دلالتن لکه نن سبا غریب ته مسکین ته سړی ریشي خیر غواړي هغه ته طالب ته چې دنو ډوډۍ ورکه ترکاری ورکه یو سړی مسافر هغه ته ورکه جمعات کی आवाज وشي چندر وړي هلته پیسې لګي نو دا اذن دلالتن شته دی وایا باب فی العمره باب دې په بیان د عمره کې عمره دې ته وي یو سړی بل ملګری ته وي اعمرتک هذه دار تا ته په مدد عمر باندې دا کور درکو جعلتها لك مدت عمرك دا کور می تا ته په مدد عمر ستا باندې درکو سمرستا عمر وی په دې کور کې وسیګا دې ته عمره ویل کی چې وګرځي دا کور خپل مدد عمر باندې وس وګورا دا معمر چا چې عمره کړی دا کدا مړ شو نو بیرته به دا کور واپس کیږي د معمر ته د دې صورت د مسلې دا ده ځان په پوي کو ورسته مسله روانه ده په باندې پوش ورته اعمرتک هذه الدار هذه ستا مدد عمر باندې دا کور ته در کوم یا هي لك عمري او معيشتو تر سوچ ز ژوندې مزما کور ستاشو یا ورته او مدت حیاتک تر سوچ ته ژوندې دا کور ستاشو او یا تر سوچ ز ژوندې مدا کور کې ته وسېګا فاذا مت فهي رد علي چې مرشلم کور براته واپس کې دا جائز جمهور علماء په نيز باندې جائز دي خدا شرط رد باطل دي بلکې دا په حکم د هیبه کې د معمر له د پاره لکه دا کور چې تاهبه کړي وي ژوندې د معمر له د چاته د هیبه کړي کاغني ورثه وته وردي به ته معمر واهب ته واپس کیږي نه جمهور علما دا وایي دویم مسلک مذهب د لیث رحمه الله د امام شافعی قول قدیم دی او ای عمره تملیک د منافع د عین نه دی عمره تملیک د منافع د تملیک د عین نه دی دا د معمر له د پاره کیږي معمر له د پاره سکنا دا کله چې دا مرشو عادت ال المعمر چا چې دا ورکړی هغه ته واپس کیږي او کدا ویل لک ول عقبک نو هغه نه بعد بیا د دې تن لاس اوته دا به د معمر له وي ک معمر له مر شو هغه نه بعد دا کور ورثه اوته ورکولې دا به ته واپس کیږي نه
به دا د ورثو د پاره وایا وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام بن قتادة عن نضر بن انس عن بشير بن لهيك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره جائزة. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام بن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول العمره لمن وهبت له عمره دا هغه چا د پاره دا چې چاته وبخل شي یعنی ثابتېږي ملک د رقبې د موهوب له د پاره هغه د پاره سکیږي دا ثابتېږي وایا وبه قال حدثنا محمد بن الفضل الحماني قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني الاوزاعي عن الزهري عن عقبة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر عمره من اعمر هغه چا چې ورکړه به عمره په طریقې د عمره باندې فهي له دا د دې چا د پاره د معمر له د پاره دی چې چاته ورکړي دا ولعقبه عقب د رجل اولاد ته ویل کیږي عقب د رجل ولد ته ویل کیږي ولد ته ویل کیږي يرثها من يرثه من عقبه میراث بوریدا هغه سوچ دینه میراث ورید چې اولاد د دینه سړی لاړ اولاد دی دا به اولاد چې دینه میراث وري چې یو سړی ولګېدل دا کور چاته وقف کړو عقب اولاد د انسان ته ویل کېږي د دې نه کم پیدا شوی عمره د پاره درې احوال دي عمره د پاره څو دي درې احوال یعنی عمره د پاره درې صورتونه دي وروسته مر روان ځان په پوي کا یو دا ده وی اعمرتک هذه الدار اعمرتک هذه الدار دا کور می تا ته په مودې د عمر ستا باندې در کړې ده فاذا مت فهي لورثتك کله چې ته مرشي ستا ورثه و د پاره ده فتصح بلا خلاف دا سړی دا مالک د چا د رقبې د دار ده دا هبه ده هبه کله چې دا مرشي نو دا دار چا ته پات شو ورثه ته پات شو کوارث ولرنوي دا د بیت المال ده واهب ته بیت د مال واپس کیږي عقبه ویلې نه واپس کیږي مالک ته واپس نه ہوگا مالک ته به واپس کیږي نه دویم هغه دار چې اختصار وکي په دې باندې سوي جعلتها لك عمرك دا می ګرځول استاد پاره په مودې د عمر ستا باندې د دینه ما سوا تعارض او تجاوز نه کوي دام صحیح دی د دې صحت کې دوه قول دي اصح قول امام شافعي قول جديد صحیح دی د دې حکم په شان د حکم د اول دی د دې د پاره شو کدانی ورثه د پاره شو دریم صورت دا دی وجعلتها لك عمرك فاذا متعادت الي عادت الی او الی ورثتی دا کور می درکړې تا په مودې د عمر ستا باندې او کته مړ شوي نو هغې نه زه مړ شوم بیا به داسې زما ورثه ورته بېرته واپس کولی شي که زه مړ شوم زما ورثه ورته به واپس کولی شي د دې په صحت کې اختلاف دی بعض وی د دې حکم د حال اول دی حکم د دې څه شی دی حکم د حال اول دی امام ابو حنیفه رحمه الله قول په صحت باندې کوي امام احمد رحمه الله وی عمره مطلق صحیح کیږي عمره موقته نه صحیح کیږي بس دا چیز می تا ته درکو په مودې د عمر ستا بس مطلق او یا دا ستا شو موقته مو ویا امام مالک رحمه الله وی سر به څه پړسومه عمره په ټولو احوالو کې چې هر صورت وی تملیک د منافع د دار دی دا سړی دا مالک د رقبې د دار په یو حال کې نه ګرځي منافع اخلا فائدت اهلا کور کې وسیګا خو ته د کور مالک ګرځيږي نه په درې واړه صورتونو کې وایا وبه ويرثه من عقبه وبه قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال حدثنا الوليد بن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ابو داود وهكذا رواه ليس بن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه باب دې چې وای په دې عمره کې ولي عقبه لفظ وسره وای وایا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن يعني بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن
اعطاها چې دا ورکړی دی وایا لأنه أعطى وقعت فيه المواريث دا سه بخشش ورکړي موارث کدا نه وي ورسو ته واپس کولی شي وایا وبه قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وكذلك رواه وقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي عن ابن شهاب في لفظه ورواه كليب بن سليمان مثل ذلك. امام ابو داود حاصل دار اشاره دې ته کوي چې روایت د زهري کې اختلاف دی روایت د زهري کې اختلاف دی صرف هغه اختلاف ته اشاره کوي امام ابو داود كذلك رواه روایت عقيل يزيد احمد بن شهاب نم کړه دی اختلف على الاوزعي ګوره عن ابن في لفظه په لفظ کې اختلاف راغلی فليح بن سليمان هم داسې روایت کړی دی معنا دار چې صرف اختلاف ته اشاره ده وایا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انما الامر التي اجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقلك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن طارق عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تؤمنوا فمن رقب شيئا وامره فهو لورثته. نبی علیہ السلام فرمائی لا ترقبوا ولا تعمروا لا ترقبوا معنا دارا یو سړی ورته وای ستا د پاره دا کور دی سوکنا دا کور کې وسیګا کته زمړ شلما ګورا زمړ شلما ستانه مخکې دا کور ستا شو کته مړ شوې زمانہ مخکې دا کور به ته ما ته واپس راځي کور کې څه کوا وسیګا پښتو کې معنا دا ده کتا مخکې بخې او غزولې کور زما شو او کما بخې او غزولې کور ستا شو دې ته وی رقبا ویا دا د مراقبت نه ده ځکه هر یو انتظار د مرګ د صاحب کوي او خدای دا زر مړ کې ابل خدای دا زر تباہ برباد کی چې دا کور ما ته پاتې شي. دی حدیث کې نبی علیہ السلام نه د رقبانه کړي دا علت دا بیان کړي من ارقبا معنا دار خپل مالونه مزای کوي خپل مالونه د ملکیت نه پر رقبا عمره باندې مو واسیا دلته دا نه معنا دا د مصلحت سره لایق نه دا معنا دا د کدا فعل تاسو کوي صحیح دی دا کار خدا سے مکوي دا تاسو مکوي بعض وی دا نه قبل التجویز راغلی دا منسوخ دی په دله د جواز باندې التا دله د جواز راغلی دی وس رقبا څنګه د سیده کنه دا امام ابو حنیفه محمد رحم الله وی دا باطل دا داس باطل د امام یوسف رحم الله وی دا جائز دا داری لکا دا کور ستا د پاره شو دا تملیک دی او دا رقبا چې کوم دی رقبا دا شرط فاسد دی چې کتمل شو دا زما شو که زمر شم دا ستا شو دا شرط پکې کې شرط فاسد دی. امام ابو حنیفه رحم الله امام محمد رحم الله وینا بلکې عمره جائز ده او رد رقبا رد کړي دا عمره جائز ده او رقبا چې دنو دا باطل ده. امام یوسف سوی رقبام با جائز ده خدا شرط پکې فاسد ده چې تمر شوی ماته واپس کیږي که زمر شم تا ته وس کیږي هغه واپس کیږي. وایا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ابي ثابت عن حبيب عن طارق بن المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار اعطاها ابنها حديقة من نحل فماتت فقال ابنها انها نو ویل دا ابن انما تهتها اياها ما دې تور کړي وا الى حياتها فقط ما خو ژوند پاره ور کړي وا فانا احق بها بعد موتها د مرګ نورسته خو زه حقدار ما خو په ژوند کې ور کړي وا مرګ نورسته د دې حق زما دی. وایا فی الى حیات ولو خو د دې نور نه وایا وموتها بعد موتها لورثتها من نور ته ورثو د پاره دی. وایا هغه بخله بدل کړه ودا می خیراتی ور کړی و تصدقت بها علیها تصدقت بها علیها دی ګمان کو چې صورت د صدقې کې خای چې به تما ته واپس شي
قال نبی علیہ السلام لذلك دا رجوع په صدقه کې ابعد لك دا ابعد د رجوع فيه بنا وس نورم خبر لری شو ابعد دا عمره چې کله قبض کې دا معمر له بیا رجوع پکې نشته ده امدارنګ صدقم دغه سدا داسې صدقم داسې ده چې کله دې وکړه هغه نه بعد رجوع په صدقې نشي کوله امدارنګ حمل علی الفرس فی سبیل الله د سیده چې دا تملیک دی که دا د محمول علیه دا د صدقې په شان ته دی عاریت نه دی ورکړی دی فی سبیل الله چې ور دی که هغه د مغیشو بیت تا واپس کیږي نه وایا باب دې په بیان د رغبا کتاب ویل دا د مراقبت نه انتظار ته ویل کی یو د بل د مرګ انتظار کوي وایا دا د معمر له لره ده لمن اعطيه محياه في الحياه وممات بعد الموت لورثته وایا یو د بل مراقبه وکړ هم د قلار ده وایا للآخر مني کم اتاخر دے منگنا موتن چې کم یو ورسته مړ شو نو بعد انسان بل انسان ته وای چې دا بل للآخر مني کم سړی ورسته مړ شو دا به داغي کته مړ شي زما وای کزه مړ شو منو صاحب کم چې ورسته مړ شو دا باغي ګوره اره چې ورسته وفات شو وایا باو دې په بیان د تضمین د عاریت کې ای یو شی د عاریتن چاته ورکو کتاب دې ورکو مطالعه کې کوا د دې حقدار ته دا به ته واپس کوي تا دا سه بنوي چې کتاب دې راکړل غزل الله زیوی ته خلاص میخه دې ورکړې دا پېته نه خورا دا سينور که میخه دې راکړې ورکه پېد پاره مې دا سینده چې تمې خټوله واخ دې تضمین د عاریت سړی ضامن دې دا واپس کوي وایا حتى تؤدي ما أخذ رجل بيده من رجل آخر استعارة یو سړی د بل سړی نه استعارتن شی واغستو نو لازم دی په چا باندې مستعیر باندې ان ترده چې دا به ته واپس کړي دا به ور کوي ثم ان الحسن النسيه به حسن بصری نه خبره هره شیو فقال حسن بصری ویلی هو امینک دا چاته دی عاریتن شی ورکړی دا امین دی لا زمان علیه هغه باندې زمان نشته په دې خبره باندې ځان پوي کا دی باندې څه پوي کا ځان پوي کا سو وخت به پوي شي چې خبره ډیره وکي چې څومره خبره ډیره کې دومره په خپي کم دې کې ډیره کې چې سبق کې ډیره کې اے ځان به پوي ثم ان الحسن دا کلام د قتاده ته دی حاصل دا دی چې روایت اولن سموره کړي دی د پیغمبر علی السلام نا غوی علی الید ما اخذت حتا تؤدي ستا لاس چې کوم شي هغه ست تر سو دی ادا کړي نوی دا به ادا کې پچوم شي دی هغه ست دی دا کلام دلالت کوي پنځ د قتاده ته باندې چې رد عاریت واجب دی چان دی عاریتن شی واغسد دی رد کول واپس کول دا واجب دی کچې ته دا موجودی او کچې ته هلاک شو تا باندې زمان چې دنو دا واجب دی بنا په دی باندې دا وی دا حسن چې کوم دی دا حدیث یې شویو حسن نه مراد څوک دی حسن بصری نه حدیث یې شویو نو هغه د دینه ورسته او ویل چې دا مستعیر امین دی چاته دا تان عاریتن شی غوخته دا امین دی باندې زمان نشته دی ولی رویسه مراد حسن نکی زمان شتا حسن بصری په خپل سوی
زمانه نشته دی نو معلومیږي دی نه حدیث ير شوی دی که ير شوی نه وي نو دی به ولې مخالفت کوله ولې به مخالفت کوله لیکن ته داسې وایه چې دا قول قتاده ته چې کړی چې حسن بصری نه حدیث ير شوی کني خبره به نه کوله دا بنا دی په ژوند قتاده ته باندې کني مخالفت په مابین د کلام د حسن بصری کې په مابین د قول د پیغمبر علی السلام کې نشتا منافات نشتا ولی نشتا ځکه حدیث دلالت نه کوي په دې باندې چې مستعار چې کله ولګيږي هلاکی په دې باندې زمان لازم دی عاریتن د شی اوغته او هلاک شو تا باندې زمان لازم دی بلکې معنا د حدیث دادا چې کم شی دا سړی عاریتن واغسته په دې باندې رد واجب دی ادای واجب دا په دې کې ذکر د زمانه نشته په حدیث کې چې د زمان ذکر نشته دی نو مخالفت د قول د حسن بصری د حدیث نه راغی نه حدیث نه راغلی حدیث نه حدیث کې ذکر د زمانه نشته دی حسن بصری وی هو امین کلا زمان علیه نو حقیقت کې کلام د قتاده ته وی معلومیږي چې قول د حسن بصری او قول د پیغمبر اسلام کې څه شری تضاد د دې په مابین کې لیکن اصل کې مخالفت د مخالفت دانشتا حدیث هم داوي چې شی د عاریتن واغسه دا مستعیر باندې واجب دی رد دی چې دا به واپس کوي ادای واجب ده د زمان ذکر پکې نشته دی وایا وبه قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عبد العزيز بن ربيعة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أجرا يوم حنين فقال حسب يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا العالية تصغري واغستني اغي ورته ویلي غصب یا محمد دی وک ایمان نور اور ذکر نبی علیہ السلام نو مهدی صفوان دین بیرس مسلمان دا غصب دی معنا دا چې دا ته در کوم دا غصب دی دا ولی خبره کوي دا غصب دی ځکه دی وک ایمان نه دی راوړی فقال لا نبی ليس هذا بالطريق الغصب دا په طریقې د غصب نه نهله بل عاریه مضمونه بلکې دا عاریت دی مضمونتون کزایشو دغه نغر ملکه مونږ ته تاوان درکو دا مضمون دی د دې زمان په مونږ باندې دا دلالت کې په دې باندې چې عاریت مضمون دی څوک چې وی عاریت مضمون دی لکه امام شافعي امام احمد رحمه الله هغه دا حدیث پیش کړي او څوک چې وی غیر مضمون دی او دلته مراد د مضمونتون احناوی په معنا د مردودتون سره دی عاریت مضمونتون مردودتون دا به بیت واپس کولې شي خبر باندې ځان پوي کا عاریت بسنګ کولې شي واپس کولې شي ها شوافی اعتراض کی به مضمونتون ولی وای مردودتون ولی نه وای نبی له سلام ذکر د زمان چې کوي دا د مبالغه د پاره دی یعنی لکه څنګه چې تا باندې عاریت مضمونتون د دې په منګ باندې تاوان دی لکه یو شی تاوان چا باندې اغیرت کول لازم دی نو دغه ستا عاریتم داسې دی مردودتون دا واپس کول لکه د زمان په شان داسې به واپس کو مبالغه په تور باندې پیغمبر علیہ السلام صفوان رضی الله عنه ته وایا قال ابو داود هذه روايه يزيد بن بغداد وفي روايه بواسطه تغير على غير هذا اشاره دي ترا چې دا یزید په بغداد کې یو روایت کوله به البته واسطه چې ورغه واسط خار دا نو به د دې روایت کې څه تغییر راغلی وایا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وابي يزيد بن ربيع عن نافع من ال عبد الله بن صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح قال عاريه عاصفا قال لا بل عاريه فعارهما بين الثلاثين لا ناخذها غصبا بل عاريه بل ناخذ عاريه بلکې عاريه منغا وایا فعارهما بين الثلاثين الى 40 درهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هزم المشركون جميعا صفوان فوقد منها ادراعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان قد فقدنا من ادراعك ادراعا فهل نعلم لك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ قلبي الاسلام ما لم هغه وخت نو ځکه مې خبره کړه اوس خبره دا ټول استاشو دا اوس قهوه او کې خو اسلام نو زمازل کې ځکه مې خبره کوله چې په زور را نه اخلي او کبه ته واپس را کوي را وایا
وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن طاعين عن انس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه قال استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. وبه قال حدثنا ابن وهاب بن نجد الحوثي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت ابا امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصيه لوارث ولا تنفق المراه شيئا من بيتها الا باذن زوجها نه بخرج کوي مگر په اذن د زوج باندې. مراد اذن اجمالی مراد ده، مراد 50 طعام نه بخرج کوي. ولا تشيء من بيتها دلته مراد نه په طعام باندې هغه حبوب دانه مراد مطبوخ نه، مطبوخ چې پوښ شوی هغه خذ ورکولې شي. لکه نبی رسول الله فرمایي چې کوم لون شریعت تاکلینه و تدهینه هغه خوړلې شي او بل چاته هدیه ورکولې شي ځکه هغه خرابېږي. هغه څه کېږي؟ خرابېږي. خرابېدل ته مو پردا ترکاری دا پښو گاونډي ته ورکا چاته ورکا یو غریب سړی کوړ هغه ته ورکا سیز د نه دا پښو هغه ته ورکا. اوس خلکو دا پرج لیدلې نه هر سره واهلي هغه کې کی هر سره واهلي هغه کې کی هر پکې کېدي ټول خراب شو. ولکه ورکه د خدای بخیل مسلمانه گاونډي ته ترکاری ورکا بل چاته ورکا پلیم مغې کېدي ګلاب جامن مغې کېدي. منګ یو وخت یو دی کې و از منګ وړیا نه وخت منګ دا پرې نو هغه یو دا ګلاب جامن به راولې ګل ټول به خرچ خړل ودی نامیان به کلک شو بل قسم به بس منګ غوا واغې تم وچل نو خړ کېدل. مال د خدای مسلمانانو دور د مخ کې بم راوړي چې منګ به خړلې چې کله خراب شي هغه نه بعد را لګي خراب شي داس نه داسې مکوا بلکې هدیه ورکول شي دا خزدا سيزونه لامده سيزونه چې خرابېږي دا وڅ شه دي چې نه خرابېږي کاغه نه ورکي او نه دی ورکي. هوایا الى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الامر يا رسول الله قال لا اول الطعام نو نبی رسول الله طعام افضل اموالنا فلا تنفق الا باذنه دا به خاون په اجازه باندې خرج کوي. هوایا قال نبی رسول الله عاریت موادات عاریت چکم دی موادات د ادا کول شي واجب د ادا د دې سال د دې معیر تا ایثار د دې دا معیر ته چې دینو دا ور کوي. والمنحه مردوده من حچکم دی عطیا هبه دا مردوده دا او خد چاته ورکړه پیتی نسکا اطلاق منها په غیر د او خبانم کیږي. منها ما يمنح الرجل صاحب يوم الغرب بل تور کی زوات الدر ور کی د دې پاره پیسکا باغ دے ولکه دا دوونه پاکستان شوي دینه شوتالان زرداران انګور داتې نه خورا. نو منها تملیک د منفعت دی، تملیک د عین نه دی، تملیک د اصل نه دی. د ادا چې نو دا واجب ده چې یو سړی بل تزمکه ورکی کرا ولکه زمکه وکرا فصل تینا واخله غزمکه د مالک دا څور کی ګډ ورته ورکی ګډه ورته ورکی چلی ورته ورکی د دې په خورا خدا د دې مالک دا به ته واپس کې دا په حکم دو زمان کې د معنا دا عاریتن دا چې کله دی پي او خړلې به ته مالک ته واپس کې ته د رقبه مالکیږي نه. وایا ودین مقضیون او قرچ کم دی مقضیون دا به پورا کولې شي یعنی واجب دی په مدیون باندې ان یقضیا چې دا پورا کی قرض پورا کور کا. والزعیم کفیل چې کوم دی غارم دا ضامن دی واجب دی په دې باندې غرامت ک اصل نه ادا کوي تی کفیل ستا په دې باندې قرض 100 روپۍ بل سړي ضمانت کو ک اصل نه ورکې نو کفیل ضامن دی کوم ذمہوار دی کفیل نه واخلا. اویا وبه قال حدثنا ابراهيم المصري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام قال رأى ابن ابي رباح عن صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك الرسل فاعطيهم 30 درهما و30 بعيرا قال قلت يا رسول الله عاريه مزمونه او عاريه مودعه قال بل مؤداه باب في من افسد شيئا يعرف مثله. اے چای یو شی پاسد کو د هغه مثل تاوان د دې په ذمہ باندې شته د هغه مثل به ورکړي. هوایا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسل احدى امهات نو دی وجنه پیغمبر اسلام کان و عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين لګل وکړ یو د امهات المؤمنين صفیه رضی الله عنها دا صفیه وا سوګي دا ام سلمہ وا
نبی علیہ السلام یو خذ کر نوبت بل خذ ورته سو لګل مع خادم خادم سے بقصعه په یو کاسه باندې قصعه کاسه ته ویل کیږي فيه طعام فيها په دې قصعه کې طعام داو چې دا ولګل نو قالا چې دا کله دا طعام ولګل نو انس رضی الله عنه فضربت بيدها وهل وکړه په چا باندې په لاس د دې باندې د دې خادم باندې یدها د کوي دا ید چې کوم دی ید د خادم اطلاق خادم په مذکر او مؤنث دواړو باندې کیږي فکسرت القصعه نو کاسه مات شوا هغه تو امر اولېګو ها پیغمبر اسلام دراور کاسه او هل درس کاسه ماته دا ولی ځکه چاته طعام ولېږي چاته هدیه وري چاته سوري ناغي کې زړه کې الفت مینه پیدا کی دا زاربه کاسره حضرت عائشہ رضی الله عنها امام کرمانی وای خادم راغله مذکر مؤنث دواړو باندې اطلاق کیږي دلته مراد ته نه انسا مراد دا د خزي ویند په لاس باندې لګلیو ولی فضربت بيدها نه معلومیږي فضربت بيدها قاسمات شو قال ابن مصنع فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم سرتين دوال روا فزم احداهما للاخرى یو بل سره یو دکړي فجعل شروش يجمع فيها الطعام پکې واپس اچول الوغان وو خوروا بنو دک عرب ساده کار واغيبا داسې وخه ورتکړه سره وکړه یا په کټوي کې یا په سیخانو کې دا به خورل یا مثال داسې وچ ترکاری وا پنیر وو بل شی وو ويقول نبی علیہ السلام علی غرب سنوي ولی کاسه دی ماته غارت امکما دا نبی علیہ السلام اعتذار عذر پیش کی وغارت امکم غیرت وکم مور استاسو غیرت وکم مور استاسو دا اعتذار نبی علیہ السلام پیش کی دیب د دې سنی باندې زمبت ویل په کار نه دي سمانا عدد د زرائر په دې باندې جایز هغه د جاری دی چې دې ته غیرت ورزي ځکه دا انسان دا نفس دا مرکب دی په نفس د بشر کې داسې کله غوسه راځي هغه قدرت نه لري چې دا دفع کی خطاب چاته کوي نبی رسول الله خطاب هغه چاته کوي چې کوم مؤمنان چې دغه حاضر و هغه حاضر و هغه ته خطاب کوي چې ګوره غارت امکم ځکه بن د یو بل سره چې دی نو قسم راغوي نو هغه څه کوي زد لري تاسو کې څنګه وخت تیریږي بس مونږ د خويندو په شان ته وخت تیرو ظاهري تیری خو ځل کې وای چې خدای به دې څو وخت مردار کی چې تا نه وزګار شي هغه بل دې ته چې خدای ر تا و څو وخت مردار کی چې تر اغلی او مونږ خاون چې دینو پرخي او تا ته چې دینو توجه د تا به څو وخت مرداري نو دا انسان طبيعي تور باندې اوس دا حدیث په دې باب کې راوړ نو نبی له صلوات و سلام دلتا په بدل د دې کاسه کې چې ماته شیوا نبی له سلام بل کاسه ولګل داغه په بدل کې داغه په عوض کې بل کاسه ولګل غارت امکم زاد زیاتواله کړه من مصنع وایا فی بیتها په بیت حضرت عائشہ رضی الله عنها کې وایا نو خوري نبی السلام اهل عیال ته وحبس الرسول خادم ایثار کړه والقصعه هغه کاسه چې ماته واغم ایثار کړه حتی تر دې فرعود پاره شو د عقلنا فدفع نبی السلام ورکړه القصعه صحیحه صحیح کاسه ورکړه ال الرسول استادتا وحبس المكسوره چې کومه کاسه ماته واغه کور کی ایثار دا ولی ځکه جنگ جوړیږي کنه خادم لاړ سچو شو کاسه خو دې ما ته راوړي یار لاړم هغه دا زیوالم زیمولم او کاسه ما تکړه خو جنگ جوړ دي ابو ولې ما تکړه سچلو ما ته ولې ترکاری ځای چې ولې راغ خبر جنگ دي اوس مسله دا کته دا اعتراض وکي سوالو کې چې دا قصعه خو متقومه ده نبی له سلام باید قیامت ور کړي نو څنګه زمان په مثل باندې نبی رسول الله ورک زمان په قیامت باندې لازم زمان په مثل نبی رسول الله ولې ورک امام بیهقی جواب کړي هغه دا دواړه کاسې د پیغمبر علی السلام دا دواړه کاسې د نبی رسول الله وی په کور د چا کې زوجي کې وی نبی رسول الله سلام ما تا کاسا
هغه کور کې وګرځوله دا صحیح کاسه د خپل کور نه هغې ته ورکړه دلته تضمین نشته بلکې دواړه د پیغمبر اسلام ملکیت. او علامه خطابی رحمه الله وی اس یو فقهاو چې دیانو دې ته ذهاب نه دی کړی چې په دې باندې غیر د مکیل او د موضوع نه بل شی د مکیل موضوع نه ما سوا بل شی مثل دا ولېږي. مگر داود ظاهری هغه دا وی او واجب دی په حیوان کې مثل واجب دی د دې نه ما سوا بل چا قول نه دی کړی. په مکیل موضوع کې مثل بلېږي خو د دې نه ما سوا داود ظاهری په دې کې مثل واجب دی. ام غلام دی ضایع غلام بلېږي د چا مرغۍ د ضایع کړه مرغۍ بلېږي ښکار دی ضایع ښکار به ورته هغه دالېږي. او د حدیث نه دا معلومیږي چې غاصب او همدارنګه څوک چې د دې په حکم کې دا د مغصوب دا معلومیږي هغه کېږي ضامنېږي دې باندې دا مالکېږي دا سړی او ادا د زمان په دې باندې دا واجب ده چې د چا نه غصب کو واده غستو ادا د زمان دا واجب ده. ځکه دا کاسه نو دی وجنا دی باندې خو پیدا اخصل کېدل دا بیا ته مالک ته واپس نه کړه چې هغه د چا په ملکیت کې و. نبی علیہ السلام هغه په عوض کې بله ولېږله دواړه د خپل کور کاسې وي. خو لیکن داود ظاهری بعض ائمه په حیوان کې د حیوان نه ما سوا په عبد کې عبد ځای شو عبد ولېږه خو جمهور علما هغې دې باندې قوله هغه نه کوي. بغیر د مکیل او موضوع نه دلته چې دی نو داود ظاهری وی حیوان کې همدارنګه په عبد کې ښکار کې د هغې مثل چې دی نو دا لیږلی شي. وایا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني كلية العاملي عن جسد بن دجاج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله نو ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية دا مثل صفية دا ساوه دراوی دې سره صحیح داره چې دا زینب بنت جحش رضی الله عنها وایا صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعث به فأخذني ونی مال را افکل ونی والمال را حمیت غضب غصه لرزیدل. افکل رعدل لرزیدل ته ویل کېږي هغه لرزیدل چې سړی د ویرې د وجې نه یا د خوف د وجې نه چې دی نو هغه لرزېږي داسې حرکت کړی شي وی داسې غصه شومه نور ځان مې قابو نه کړ کاسې ته مې درز ورکړه. وایا فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام باب المواشي تفسد زرع قوم. باب دې په بیان د ګړو بيزو کې غواګانو مې خو چې فساد کې فصل د قوم پټي ته راله غوا مېښې ټول فصل تباه او برباد کړ جوارې وخوړه غنم وخوړه غني وخوړه اوس بس کوي. وایا وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن زهري عن حكم بن محيصة عن أبيه أن قتل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دخلت دانن وتل حایت رجلن باغ د یو سړي ته فافسدته علیهم نو دا باغ چې د نفاست کې په دی باندې باغ تنن وتلا او ټول فصل ورته چې دنو هغه تباہ او برباد کړوي. وایا حفظ اموال په نهار باندې اهل مواشو باندې حفظ مواشو د باللیل عرب په دی باندې دال نه چې باغونو فصلونو والا ورځ به د خپل باغ حفاظت کوي او د ګډو بيزو غاګانو میخ والا به شپې حفاظت کوي. نو د هغه صورت کې کده دې سره څوک دا به سره څوک وی نه وامی خدای مالک ور سره دی ګجر کاکا ور سره دی ګډي بيزي دي ګډبانه ور سره دی کچې ته دی وخت یو شی پیمال کړ په دې باندې زمان لازم دی ما اتلفه برابر خبر ده سوري په باندې شړی قائد مخ کې نیولې وي ورپسې وي بیا تاوان په باندې شدا مذهب د امام شافعي رحم الله دی. امام ابو حنیفه رحم الله تلامذه او شاګردان وای کدي سارو سره صاحب نوي فلا زمانه تاوان نشته که څوک ورسره لیلن کان شپې خر را لګړي بي دی لاله د چا پس تاوان نشته دي شپې په باندې نشته او دوره دي هم په باندې نشته. وایا وعلى أهل المواشي حفظها بالليل وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا بن أبي وائل الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كانت له ناقة
وزاریت ما د مونږ بار یو خو وزاریت معتاد و عادتی و عادتی و هغه پټی کې باقی عادت و ساروی پسې وبلیدلی کور پسې تلی نه لیدلی خو به دا چې کله یو ځای کې عادت شو کنه عادت چې غره سر ته بوځي هلته غیا خوري خرپ لاندې پټی ته ګوري چې څه وخت بدر شي دغه پټی کې عادت ده په باغ کې عادت شو غیاګانې به خوري هلته سري خو یو ځل سر وچت کې خوشخوان وهي لرې نه ګوري چې کله بدر شي دا ساروی چې عادت شو دا چې د غره سر نه راځي غره سر نه چې لږ نږدې شو نور ساروی پرېږدي دا درب او غرب او درب او غرب او درب او غرب منډه وي سیده لاړ شي ازې ورته معلومې ټوپه وهي پټي ته لاړ شي ورننوځي که غوا ده که میخه ده که حمار ګل دی که هر شی دی دا ټول دا زما دا عادتي وه معنا داره دی عادتو چې دا پټي کې عادت شوی وه وایا فيه فی الزرع په فصل کې وایا فی امرها په امر د دې کې چې دې سره وسه وکړو فقضا فیصله وکړه نبی علیہ السلام وایا حفظ حوائد باغونو بنهار علی اهلها ده او حفظ ماشی بلیل علی اهلها ده او دا فیصله نبی علیہ السلام وکړه وایا باللیل یعنی فعليهم غرامتها نو پدی باندې تاوان د دې لازم دی اللهم صل علی محمد وعلى آله حسین yo marqué yo de clase para